د دې بر صغیر پاک وهن یو باچا تیر شوی عالمگیر باچا هغه په سوجه باندې خپل پلار په جیل کې واچو خو بیا دا کوشش کو چې زه د خپل پلار په څه طریقې سره رضا کړم هغه ته پته و چې زما د پلار په څه خوشحالېږي هغه په قرآن خوشحالېږي هغه ته دا پته وه خپل بچي قرآن ته کېنول حفظ ته کېنول عالمگیر باچا د ملک باچا دی او خپل بچي قرآن ته کېنول چې کله قرآن په یادو باندې یاد کو قاصد ته ویې لاړ شه زما پلار ته ووایه چې د عالمگیر باچا دو بچو قرآن شریف په یادو باندې یاد کړه هغه چې لاړ ورته ویل چې د عالمگیر باچا دو بچو استاد دو نوسو قرآن شریف په یادو باندې یاد کړه هغه ورته یادوي به نو زه څه کومه او د خپل زوی نه خفه و جیل کې یې اچولی دا سړی راغی قاصد راغی عالمگیر باچا ته وی چې هغه خو ما ته داسې وي هېڅ التفات یې ونه کړو د خوشحالۍ اظهار یې ونه کړو عالمگیر باچا وی ښه خوشحاله نه شو وی عالمگیر باچا سره د بادشاهۍ سره د دې ډېر لوی عظیم سلطنت چې دا هندوستان او پاکستان او بنګلادیش او دا دواړه کشمیر چې راځي کې دا یو ملک د دومره لوی عظیم سلطنت باچا په خپل قرآن شریف ته چې کوم دی کېناستو په یاد باندې شروع کړو ټول قرآن شریف په یاد باندې یاد موږ د قرآن تلاوت ځکه نه کوو موږ اوزګار نه یو څوک د زمیندارۍ نه اوزګار نه دي څوک د غم خادۍ نه اوزګار نه دي څوک د نوکرۍ نه اوزګار نه دي او موږ مصروف یو د ملک یو باچا به ډېر مصروف وي که نه موږ او تاسو به ډېر زیات مصروف یو د ملک یو باچا به زیات مصروف وي زما محترم ورونو هغه ولګېدو ټول قرآن شریف په یادو باندې یاد ته ویې لاړ شه زما پلار ته ووایه چې عالمگیر باچا قرآن شریف په یادو باندې یاد چې قاصد لاړ ورته وی چې عالمگیر باچا قرآن شریف ټول قرآن شریف په یادو باندې یاد پلار ډېر خوشحاله شو او هغه له زیری ورکو او ډېر د خوشحالۍ اظهار وکړو دا قاصد ورته وایي چې په روز کال زه راغلی وم او تا ته ما ویلي وو چې د عالمگیر باچا بچو قرآن شریف په یاد کړی دی نو تا ما ته هېڅ التفات ونه کړو تا وی یادوي بله زه یې څه کوم او اوس چې مې درته ووایي چې عالمگیر باچا قرآن شریف په یاد کړی نو ډېر د خوشحالۍ اظهار کې او ما له زیری راکې دا ولې چل څه دی ورته وی چې خو د عالمگیر بچي و هغه ته فایده میلاوي ده او عالمگیر زما بچی دی اوس د دې فایدې به ما ته میلاوي زما محترم ورونو د ماشوم ته یوازې فایده نشته دی چې د قرآن یاد کو د قرآن په ناظره وي مور او پلار ته هم فایده میلاویږي زما محترم ورونو تر داسې حده پورې چې ټول خاندان ته فایده میلاویږي چې مثال په طور یو سړی ډاکټر جوړ شو نو پلار ته څه میلاویږي په نوکرۍ کې حکومت کې چې لکه د دې سړي زوی ډاکټر دی یا انجینیر دی یا ساینسدان دی راځي چې دا سړی وزیر والو راځي چې دا سړی افسر والو د حکومت په کور کې هغه ته څه میلاویږي نه زما محترم ورونو او چې حفظ وکړي نو پلار ته هم درجې میلاویږي تاج به چاته په سرېږي مور او پلار ته په سرېږي او داسې تاج پوشي به کېږي چې داسې تاج پوشي به د وزیر اعظم هم نه شوي زما محترم ورونو